نن زمونږ دپاره صرف دومره مشقت برداشت کول دي چې لږ یخني برداشت کا، لږ د خوب نه راپاسه، دنیا لږ کار پرېږده او راشه د الله حکم ادا که، د شیطان لږه مقابله وکړه او د نفس مقابله وکړه. بس صرف دغه مشقت نن سبا پاتې دي. نور چې کم تکلیفونه جنگ جګړې وي د اسلام دپاره ځان قربانولو، بچی قربانولو، فصلونه قربانولو، جایدادونه پرېښودلو، لکه د صحابه کرامو متعلق چې بعض علماو ذکر کړي چې دا د هغه صحابو متعلق نازل شوی دی چې د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو، خپل مال هغه د کفارو مشرکینو ته مکه کې پرېښودو، خپل جایدادونه پاتې شو، هغوی ته پاتې شو، فصلونه تیار هغه پاتې شو، لیکن د نبی علیه صلات وسلام معیت ملګرتیا هغه پرې نه ښوده، لاړه مدینې منورې ته هجرت وکړو. دومره تکلیفونه کړي هغوی. موږ نن څه دین دپاره څه تکلیف کوو؟ هغوی چې دغه تکلیفونه کړي صرف د خالص د دین دپاره. موږ دومره نشو کولی چې صرف د بیټک نه پاسو جماعت ته راشو، د کور نه پاسو جماعت ته راشو او د الله حکم ادا کو. دومره تکلیف موږ نشو کولی.